خدای چې زمانه زیات پوه انسان په مخ د ځمکه شته دی وی او بالکل شته وی زمانه غواړو چې هغه سره ملاقات وکړم او د هغه نه څه زده کړم وی ډېره ښه ده لاړ شه وی الله هغه ته به زه رسم څنګه ځای راته وښایه وی هغه سړی په مجمع البحرین کې دی چې کوم ځای دوه دریابونه یو ځای کېږي نو علما لیکي بعض علما په دې کې څه اختلافات کوي تاریخي خبره ده خو راجح قول دا دی چې یو د روم دریاب بحر روم او یو بحر قلزم دا دو دریابونه یو ځای کې یو ځای شوي لکه څنګه چې زمونږ د اټک دی پول سره خوا کې دا دو دریابونه یو ځای شوي دي یو زمونږ د وطن دا دریابونه چې کوم تللي دي د نوخار دا سیند او یو چې کوم اباسین راغلی د توربیلې نه د هغې اوبه شنې دي او زمونږ د دریابونو د اوبه خړي که تاسو کتلي دواړه دقه د یو ټاپو کې یو ځای شوي دي او په هغه ټاپو کې که ستاسو خیالي نو یو پارک جوړ شوی دی خلک پکې دا نخرې پخرې کوي او دا ماشومان خلک سیل لوله بوځي نو مجمع البحرین د روم او د قلزم دریابونه چې کوم دی یو ځای شوي دي هلته لاړ شه دا سړی هلته موجود دی وی خدای پاکه نښه به سي اوس موسی علیه السلام پوره معلومات کوي هسې نه چې هلته ورشم ډېر کساني زه به یې پسه پیژنم ما ته خاص ځای وښایه وی یو کب رویت کا پوخې کا او هغه رویت کړی کب په خپله تیلی کې واچوه چې کوم ځای د کب درته څه ناشنا مسله پېښه کړه نو هغه ځای کې وګوره دا سړی به موجود وي حضرت موسی علیه السلام په تیلی کې یو کب رویت کړی واچو او نور خوراک یې دا خوراک او د سکاک دپاره چې کوم انتظامات و هغې برابر کړل او راځه یو شاګرد و یوشع ابن نون چې دا د موسی علیه السلام نه پس بیا پیغمبر شوی هم دی دا د موسی علیه السلام شاګرد و دی یې ځان سره ملګری او روان شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی که مزل زیات و نو ګورې 3 کسه په یو ځای سفر کوئ یوازې به نه ځئ که مزل لږ کم وي نو 2 کسه ګرځئ او که ډېر نږدې مزل نو بیا خیر یو کس دی خو ځان له یو کس د پلوې سفر یوازې نه ځي هسې نه بیمار شي خدمت به یې څوک کوي غل غدو څه دشمن ډاکه پرې را پرېوځي دی غریب به څه کوي نو موسی علیه السلام هم ځان سره خپل شاګرد واغېست او روان شو لګیا دي پیاده مزل کوي هم هغه ځای ته ورسېدل چې کوم د 2 دریابونو د یو ځای کېدو ځای خوا خو داسې واړه دریابونه نه لکه زموږ د تورنګو یا د عثمانزو دا ډبونه او دا کندې خو لوی عظیم الشان دریابونه اوس هم بحر قلزم ډېر لوی دریاب دی هغه دریاب دی چې موسی علیه السلام پرې راپورې وته او فرعون پکې خدای پاک د 6 لکو خلکو سره غرق کړی دی دا سره کوټه کنده خو نه یا بحر روم دومره لوی دریاب دی چې یو سر کې ودرېږي نو بل سر یې ښکاري نه دوی چې لاړل هلته یو تیږه وه په هغه تیږه موسی علیه السلام سر کېښوده وده شو او تیلی ځان ته کېښوده چې کوم یې شاګرد یوشع ابن نون هغه تیلی کولاو کړه چې دې نه څه خوراک راوالم او څه وخورم خو چې تیلی یې سیند کولاو کړه نو هغه رویت شوی کب جمدې شو دریاب ته یې ټوپ کړی قرآن کې الله ګورې وایي دا د موسی علیه السلام معجزه ده معجزه ویلې ته چې د پیغمبر په لاس یا د هغه په مخ کې داسې یو کار وشي چې هغه د ظاهري عقل نه باري عقل یې نه مني نو کب دریاب ته ټوپ کړی فاتخذ سبیله فی البحر سربا قرآن حکیم کې الله فرمایي یو سورنګ یې جوړ کړ هغې کب داسې سورنګ یې جوړ کړ چې اوبه یو بل سره نه پیوس کېدلې حالانکه کب خو چې دریاب ته ټوپ کی او دریاب کې تیږه مو غورځوي نو که اوبه یو بل نه جدا شي نو زر بیا یو ځای شي اوبه خو جداوالی نه قبله نو یو معجزه دا شو چې کب جمدې شو دویمه دا شو چې دریاب ته ټوپ کړی او درېیمه دا چې په دریاب کې یو سورنګ جوړ شو مکمل چې یو بل سره نه پیوس کېږي یوشع ابن نون وی ما وی چې معلومیږي دا چې دا مقه ځای دی چې مونږ ته خدای ښوولی دی او چې کله موسی علیه السلام راویښ شي نو زه به ورته الویم موسی علیه السلام اوده دی چې راویښ شو
د یوشع ابن نون نه خدای خبره یې راکړه. اوس دا خبره د یېرېدو خو نه چې کب جمدي شي او په دریاب کې هم ټوپ کې او دریاب هم درته مخامخ پروت دی. دا د یېرېدو خبره نه ده، لیکن خدای یې راکړه. او دې کې د الله دا حکمت و چې دا خبره ته یې راکړم چې دوی زه لږ وکړم، لږ مزل پې وکړم چې تا دا ولې وي چې زمانه زیات پوی بل څوک نشته، زمانه لوی عالم بل څوک نشته. وروڼو خدای په دې ډېر خفه کېږي، خدای په دې ټکي ډېر خفه کېږي چې زه یم. دا یو سړی و چې زمانه لوی سړی بل نشته. زمونږ دا خلک ګورې بعضې وخت د خولې نه وباسي مړه وایي چې زه یو تړم تار چا پلار هم نشي پرانېستلی. که زما یو ځل ونیوی تا دې مانه څوک خلاص کړي. دا خلک وایي که نه وایي هلکه د خدای نه لوی ذات بل شته. اوس به د خدای د چمغرت نه راوباسي راونیسي اسرائیل علیه السلام ته به حکم وکړي سا به د نه وباسي. ته څه کولی شې؟ اوس به در باندې دستونه ولګوي خپل او دسمات هم بیا کټۍ ته نه شي رسول. یو راکوټې غوندې غاښ چې یوه شیرشی د هغې وزن دی د تولې نه هم کم، په هغې به دله درد راولي تر ماښامه پورې به چغې وي او ډاکټرانو پسې به ګرځي چل به دله نه درد. انسان بسي او د انسان کبر بسي. الله فرمایي الکبریاء ردائي، وی لوی ګورې زما جامه ده او زه په خپله جامه کې ځان سره څوک شریکول نه غواړم. او که چا ووایي چې زه لوی یم نو زه به یې ذلیل کړم الله وایي. او چې کوم متکبرین دي متکبرین کبرجن خلک په دنیا کې، نو النبی علیہ السلام فرمایي وی د قیامت په ورځ به دي د میږو عمرې په مقدار خدای به یې دانه واړه کړي ذلیله به کړي. او جهنم کې یو خاص ځای دی بولس ورته وایي، یو خاصه کنده ده چې جهنم د هغې نه پناه غواړي، هغې کې به یې خدای ورغورځوي. نو خدای د کبر نه وساتي. وروڼو مونږ په هره ګړۍ کې الله ته محتاج یو. ګورئ قسم دی که خدای ونه غواړي نو مونږ دا نوړی خولې ته نه جوړئ. که خدای ونه غواړي نو د دې ځای نه زه کوزېدی نه شم. که الله ونه غواړي نو ما زه خپل هغه خپله تیاره نوړی په لاس کې نه شم راوچتولی، خپله تیاره بستره کې نه شم سملاستېدلی. بستره به مې ډوډۍ به هم درته پرتی، چای به هم درته پرتی، هیټر به هم درته لګېدلي، ښه هر څه به برابري. داسې بیماري به در باندې خدای راولي چې په خپل کټ کې به ټینګېدلی شي او ټوپونه به وي. هر وخت کې الله ته ځان عاجزه که، د خدای په حضور کې هر وخت دا ومنو دا تسلیم کا چې خدای زما دا سټوکې ستا په قبضه قدرت کې دی، الله زما دا اثر ستا په قبضه قدرت کې دی. نه د خپل ځان لا فایده ورکولی شم او نه د خپل ځان له نقصان ورکولی شم. زما د نفع او د نقصان مالک رب العالمین دی. هر وخت خدای ته جاړئ وروڼو او دا سوال د خدای په حضور کې کوئ، په دې الله خوشحالېږي. نو ګوره موسی علیه السلام بالکل رښتونې خبره کړې ده، خو لږ غوندې ده دا لفظ و چې زه د زه لفظ پکې چې زما نه پوه نشته. نو خدای پاک هغه خبره چې هغه یېرېدو واله نه ده هغه د هغه شاګرد نه یېره کړه. چې موسی علیه السلام راویښ شو ویې لکه ځکه بستره مستره او سامان مامان راواله چې ځو کېدای شي هغه چې کوم سړی مونږ ته الله ښوولی دی ابه مخکې روان شو. دا اوس دا نری غرمه وه چې دوی د خوبه پاڅېدل. روان شو چې روان شو تر ماښامه پورې دا مزل هم وکړو. سړی یو نه مونته شپه پې راغله، شپې هم لګیا دي مزل کوي. او شاګرد ته څه وایي؟ اذ قال موسی لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا. ای شاګرده زه به هله صبر کوم پارام نه کینم چې تر څو هغه سړی چې ما ته هغه خدای ښولی چې مجموع البحرین کې دی هغه ومونم. او که هلته مې ګیر نه که نو ټول عمر به مزل کوم خو د پسې به ګرځم. او امضي حقبا، حقب ډېره لویه اوږده زمانه ده، ټول عمر به ګرځم، ټوله زمانه ده زه لنډه معنا درته کوم، ګرځم به خو چې دا سړی پیدا کوم. دې نه علما دا مسله معلوموي چې یو سړي له پکار چې د خپل علم طلب کوي. او که دې وایي چې ما خو پټکې په سر کو زه مولا شم، نه دې دې لګیا شي نور دې طلب کړي. دې کتاب ګوري زمونږ مولوي صاحب د خدای پاکو بخي هغه څونه خلکو طالبانو ته علم رسولو، لیکن تر مرګه پورې به هغه کتاب کتل څه مطلب دی مطالعه چې زه نور هم څه زده کوم. او علم کې دا صفت دی چې ته به لګیا او نور به هم څه زده کوې. په علم مړېدل نشته، یو په دنیا مړېدل نشته او یو په علم مړېدل نشته. نو دې نه دا معلومېږي چې سړی د طلب د علم کوي. یوه دویم دا دی چې دله پکار دي سړی ځان سره شاګرد دې ګرځوي، یوازې دې نه ګرځي. دریم دا مسله معلومېږي چې دې قصد کوي هر څومره چې پیاده مزل او سفر د ده نه کېږي نو کوي خو علم دې زده کړي، طلب دې کوي. نو صاحب شپه م پرې راغله، د شپې م سفر شروع شو.
نو سار لروزه مراله ګوره شواروز مزل شو نو چې سار له غرمه شوه نو موسی علیه السلام د شاګرد ته وی لکه ستړی شوم خو زمون مفسرین لیکي او حدیث کې راځي د نبی علیه السلام وی موسی علیه السلام چې دغه تیږې له ورسېد نو دغه ځای پورې ستړی شوی نو او چې دغه منزل مقصود نه واوړېده چې کوم ځای کب ډوب شوی دی نو بیا پې تکاوټ او ستړیوالی راغی وی ستړی شوم نو کېناسته شاګرد ته وی تا هغه تیلی راوسپړه که نه آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا څنګه دی نصوبه هغه خوراک راوباسه مونږ خو ستړي شو نو چې خوراک راوباسه هغه تیلی کوله وکړه اوهو استاذ جي ما نه خو خبره یېره وه څه چلو هلکه وی ګوره هغه یو شواروز مزل چې مونږ وکړو هلته کې تا ډډه لګولې و سر ته دې تیږې ایښودې و توده شوې نو کب هلته را دنګري دی او سیند ته یې ټوپ کړی دی وما انساني الا الشیطان ان اذکره ما نه خو شیطان دا خبره یې راکړه ما ته څه پته لګېده فاتخذ سبیله فی البحر سربا عجبا هغه خو دریاب ته ټوپ کړو سورنګ یې پکې جوړ کړو موسی علیه السلام له اوس پکار و چې شاګرد ته غوسه شوی وي چې د الله بنده یو شواروز مزل دی را باندې وکړه پیاده هلته دې ولې راته یاداشت نه کو لیکن هغه پیو چې اوس خدای مونږ هسې رانیولي یو کړی لیکن د شاګرد څه دي دا اوس د خدای کار دی نو فتنه زه چې زه واپس فرتد علی آثارهما قصصا واپس روان شو په کومه لار چې راغلي والله یم په حقه لار واپس راغلی او ما دا کب چې کوم ځای ډوب شو نو مونږ ته چې کوم ځای خدای خولی وم دقه ځای دا بس یره شوه خبره زه چې ځو دین علما بله مسله معلوموي هغه دا چې یو سړي نه یو غلطي وشي او قصدن یې نه کړی نو په هغې هغه رانیسمه یو انسان دی د لاس نه چانک پرېوت پیاله پریوتن یو ښځه ده د لاس نه چانک پیاله پریوتن نو دا خو د هغې خوښه نه چې قصدن نه غورځولې په هغې به نیول نه کوې بس وشوه کور کې چانک هم ماتېږي او پیاله هم ماتېږي غوړي هم تویږي او چیني هم تویږي نو کله زنانه نه یا د ماشوم نه چیني یا غوړي توی شو ابه رانیسې نه چې دا ولې خو چې ځینې پې ته خفه شو د کور خاوندان هم پې خفه دي که نه کور خو د دواړو شریک دی یو کار دی او بس وشو زه ماشوم عمره کوټ یم خیر دومره کوټ یم نه دا فایده احمد زمونږ دی ماشوم ده سروانې وکړه یو شی کور توی چې کور یې شی توی کړه نو ما ورته غوسه وکړه مولوي صاحب د خدای وبخښي هغه وایي ماما غوسه ورته ولې کوې بس دا دقسې مقدره وه چې دا شی توی شو د هغه څه خوښه نه په قصفه شی نه دی توی کړی نو یو دا چل مه کوئ غیر اختیاري غوسه راځي خو چې کم د اختیار نه بار یو غلطي د چانو شو نو په هغې نیول نی پکار لکه موسی علیه السلام شاګرد رونینی و هغه ته پته وه چې دې غریب نه غلطي وشوه خو چې سیند ما کړه و که شواروز مزل مې وکړو خو دم راسره وکړه چې واپس رالل نو علما کرام بعضې لیکي وی هغه چې کم سورنګ جوړ شوی و په هغه دریاب کې نو دواړه په هغه سورنګ کې وردن نه شو په هغې کې لاړل او هغه سړی په هغه سورنګ کې چې دننه لاړل یو جزیره و په هغې کې ناست و لیکن عام علما لیکي چې نه هم د هغې دریاب په غاړه یو سړی اوس ملاست دی سپین څادر یې په ځان باندې اچولی دی موسی علیه السلام ورنږدې شو سلام یې پرې واچو چې سلام یې پرې واچو هغه د څادر نه سر راپورته کړ وی انا بارضک السلام هلکه دلته څوک سلام څه پېژني السلام علیکم خو دلته څوک نه پېژني دا دې څنګه ووایي دا خو داسې دشتو بیابان دي او د بانډې خلک دي چې دې السلام علیکم نه پېژني دا ښه چارې مچارې وایي لکه رنګې تاسو وایه هغه دی نه به اواز ورکړي لکه ښه چارې چار خو څلورو ته وایي ښه په څلوري شي هغه خو دې ورته خیرې وکړې دوا خو دې ورته ونه کړه ده ووایه چې السلام علیکم او چې کوم سړي باندې سلام واچې هغه دې ووایي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته که ورحمت الله وبرکاته اون خیر دی دا د اسلام طریقه د مسلمانه السلام علیکم وعلیکم السلام بس یا ورحمت الله وبرکاته که په لاره روانې او څوک ناست دي په هغه به سلام اچې ماشوم له پکار چې په لوی سلام واچې کور ته چې ننوځي نو السلام علیکم وایې بعضې خلک وایي ښه مونږ به لکه په ښځو سلام اچو نو ولې ښځه د خدای بني ادم نه دی زه کور ته چې ننوځي دا تمه مه کوه چې ښځه او ما ته وایي چې السلام علیکم نه دا د اسلام طریقې خپلې کې خدای دې مونږ ته د پیغمبر علیه السلام طریقې وښولېږي په هغې دې الله عمل نصیب کړي زموږ د نبی علیه السلام په طریقو کې د انسان مستقله زندگی او ژوند او خوشحالي ده
چې نه نوځي کور ته السلام علیکم تم مکو چې بل خزر را باندې واچي که بچی ناسی السلام علیکم بچو تم چلو خایا رونو تم چلو خایا خزر چې راشي السلام علیکم په یو بیٹک ورلې السلام علیکم او چې نږدې وي نو لاس پورته کولو ته پکې ضرورت نشته او که سړی ډېر زیات لري وي چې ستا اواز نه اوري نو بیا السلام علیکم ووایو لاس ورسره اوچت کا ا دې لاس اوچتولو دا مطلب دی چې ګورې ما سلام واچو نو ابه پوه شي به وعلیکم السلام ووایي که ستا اواز نه اوري نو لاس به پورته کوې او یوازې لاس پورته کول هم ګورې شریعت کې ناروا دي لاس پورته کولو سره به السلام علیکم وایې او که نږدې وي چې ستا اواز اوري نو لاس پورته کولو د ضرورت نشته بیا به وایې السلام علیکم ښه په مینه دا د نبی علیہ السلام طریقه د خدای په مونږ ته عمل راکړي نو او ورته وایي چې دلته السلام علیکم کم دی دلته خو دا رواج نشته وایي زه موسی یم کم موسی نوم باندې خو ډېر کسان دي ور هغه هم لږ داسې درکوئ کم موسی وایي د بني اسرائیلو پیغمبر موسی ښه د بني اسرائیلو پیغمبر موسی کښېنه دلته تشریف کښېنه څنګه راغلی وایي زه دې دپاره رالم چې زه ستا نه څه زده کړم تاله چې الله کم علم در کړی دی هغه ما ته لږ وښیې وی ماله چې خدای کم علم را کړی دی د هغې د زده کړې طاقت ته نشي لرلی اوس داسې هغه اوس داسې خبره کوي انک لن تستطیع معي صبرا ته ما سره زما په هغه علم نشي ټینګېدی مطلب دا دی چې تا خو یو وخت کې وي چې د ما نه لوی عالم بل نشته او اوس داسې حالت کې ته ماله راورسېدې چې عالم کېدل خو لویه خبره ده چې زما د علم د شاګردۍ طاقت هم در کې نشته شاګردي هم نشي کولی د علم زده کول ګرانه خبره نشي زده کول د دې شاګردي هم ته نشي کولی یاره وایي صاحب داسې کار دی چې ما ځان سره کېده او زه به کوکم شاګردي ټینګ به شم ستا په دې علم دا به زده کوم انشاءالله تر څو پورې چې زما کوشش وی ښه زده کولی شي وي یو وی بس اوس د باندې یو شرط اکدم یو خو به ما سره ګرځي چې زه کوم خو اعظم ځای به را سره وی فبه ټیک شو دویم دا دی که داسې یو کار ما وکړ چې هغه کار ستا په دماغو ناجیز ولګېده نو په ما به اعتراض نه کوې دا به نه وایي چې دی ولې وکړل زه به راته خپله بیان کوم دا به نه وایي چې دا ولې دا ورته ډېره ښه بس اوشوه خبره نو علما دې نه دا معلوموي چې که استاذ په شاګرد شرط لګوي نو لګولی شي لکه دلته کې حضرت خضر په موسی علیه السلام شرطونه ولګول چې ما باندې به اعتراض نه کوې ما سره به روانې په سفر باندې شاګرد غوندې دارنګې که استاذ په شاګرد شرط لګوي فلانکي ټایم به راځي نو په دې به شاګرد خفه کېږي نه شرط پې لګوي چې دلته به نه ډوډۍ نه خوري هلته به خوري دلته به نه یادې هلته به یادې بلکل شاګرد به دا خبره مني ډېره ښه شو بعضې علما لیکي چې هغه شاګرد یې رخصت کوي یوشع ابن نون او څوک وایي نه دې مو سره روان شو وی زه چې ځو دواړه روان شو د دریاب غاړې له ورسېدل دوس په بل طرف ته سفر کې روان شو چې تل یو کښتۍ والا دوی دواړه ولیدل موسی علیه السلام ورته څه کوې وی دې کښتۍ ته خېجو کښتۍ والا چې دا دواړه وکتل نو کښتۍ راله د دریاب غاړې ته ودرېدل هغه به د کښتۍ مزه لري یو ځای به کېناستل کښتۍ به تله پکې پورې وتل به هم په هغې کې تلل او بل خوا به هم تلل په هغې کې دوی وپېژن چې دا خو حضرت خضر دی او ډېر نیک انسان دی هغې خو پېژنده چې دا ډېر لوی ولي د خدای دی نو هغې راغلل وی صاحب تاسو چېرته ځای وی یو وی راخېجې دواړه کښتۍ ته دننه کړل چې کښتۍ ته یې دننه کړل کښتۍ روانه شو نو یو مرغۍ راغله او د کښتۍ په غاړه کېناسته او مخوکې په دریاب کې ور دننه کړه او یو څاڅکې اوبې په مخوکه کې راواغېستې حضرت خضر دی موسی علیه السلام ته وی ای موسی وی زما او ستا علم چې را یو ځای کړو او د دې ټول مخلوق علم چې یو ځای کړو د الله په علم په مقابله کې دومره هم نه دي لکه د مرغۍ چې د دریاب نه په مخوکه کې اوبه واغېستې د اوبو چې د دریاب ته کوم نسبت دی د اوبه د یو څاڅکې اوبه د لوی دریاب سمندر دریاب په مقابله کې هېڅ شی نه دی که نه دقه رنګې زما او ستا علم او د دې ټولې دنیا علم د خدای د علم په مقابله کې هېڅ څیز نه دی بیا یو درشن ورکړه چې تا ځان ته دا وي چې زه ګورې لوی عالم یم ستا به څه علم وي او زما به څه علم وي وروڼو دا حقیقت دی د خدای نه لوی علم د بل چا نه ته به غنم راوالې او په پټي کې به یې وکارې تا ته پته لګي چې څو سوه دانې مې ونوستې نه او الله ته دا پته ده چې نن د دومره سوه دانې ونوستلې په دې ځمکه کې د دې نه مخکې د دې ځمکې چې خپل کم تخم دی نو هغه دومره زره دانې دي
دومره پکې د شړشم دانی دی، دومره پکې د پیشتری دانی دی، دومره پکې د سخابوټي دانی دی، دومره د غنم دی، دومره دا دی، دومره دا دی. څومره پاڼې چې زرغونې شي قرآن کې الله فرمایي الله ته پته ده چې په دې سیکنډ کې دومره پاڼې زرغونې شوې او په دې سیکنډ کې دومره پاڼې د اونو نه غورځېدې. دا چاته پته لګي د دنیا یو ساینسدان ته خبرېدی شي چرېم نه. دا دومره لوی علم د الله دی، د خدای د علم برابر علم هېچا سره نشته. دا زمونږ عقیده و ایمان دی. روان دي په کښتۍ کې چې کښتۍ یو طرف ته ورنږدې شوه نو یو تبر پروت و په کښتۍ کې. حضرت خضر ورپاسېده او تبر یو چت کې خو چې ډزې ورکړه تختې له نو یو مضبوطه دړه یې د کښتۍ نه جدا کړه، لویه دړه داسې پلنه، خو چې دړه یې څنګه جدا کړه ډزې یې ورکړه خو د پیغمبر غزار حضرت خضر چې دړه یې ترې جدا کړه موسی علیه السلام ورغروانې ورمنډه یې کړه کښتۍ له اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیئا امرا. دا دې څوک کړل د خدای بنده د کښتۍ نه یې دړه وویسته. دا خلک وجنې کښتۍ دې غرق کړه چې څومره مخلوق پکې راغلی ټول غرق کړې. دا دې څوک کړل او زر یې څادر د ځان نه کوز کړه او چې کومه تخته حضرت خضر ایستې وه په هغه سوړه کې منډي چې اوبه را دننه نه شي. که اوبه را دننه شوه کښتۍ ډکه شوه خو ډوبېږي د دنیا خلک غرق کېږي. دا خو چپې چپې دریاب. حضرت خضر هغه څادر ته ګوتې کړې او اخوا یې وغورځاو. اخوا کړه څادر دی یو څاڅکې اوبه به هم درنه نه راځي. تا ته ما نه وویلې چې زه کوم کار کوم په ما به سوال نه کې. دا دې ولې وکړه؟ په ما دې اعتراض ولې وکړه؟ ته دا نه پرې کړې چې ما سره روانې غلې به روانې. صاحب ما نه غلطي وشو بیا به نه ګوره د موسی علیه السلام د اعتراض ولې وکړه. اوس هغه پیغمبر دی هغه هم حق به جانبه دی. د پیغمبر مخکې چې د شریعت نه خلاف کم کار کېږي خامخا پیغمبر اعتراض کوي. اوس که دلته کې موسی علیه السلام اعتراض نه وی کړی نو دا به د شریعت یو حکم ګرځي چې پردي کښتۍ ماتول جیز دي. هغه اعتراض وکړي چې دا دې ولې مات کړه؟ مطلب دا چې دا خو پردی کښتۍ را نقصاني دې کړه. دا هم ګناه. اوس پیغمبر خو ظاهري شریعت ته ګوري. دا هم ګناه، خلک غرقول هم ګناه، پردی کښتۍ ډوبول هم ګناه، بل چاته ضرر رسول هم ګناه. دا دې ولې کړي دي؟ کله نه کول خو د دې ټولو ګناهونو باندې چپ پاتې کېدل پیغمبر چېرته چپ پاتې کېدی؟ حکمت نه نو خبر خو چې پوه شو چې خو دې کې خو هلکه دا خو ظاهر کې ګناهونه دي، خو ظاهر کې ګناهونه دي او حقیقت کې ګناه نه ده. دا خو پیغمبر دی دی چې په کوم حکمت پوهېږي هغه ما ته صاحب به اسمانه غلطي وشوه وی راځه خو بیا داسې ونه کړې وی نه بیا به نه کوم. چې د کښتۍ نه سینګ شو په لاره تلل او د کښتۍ والا خاوندانو ته ګورې کرۍ یې مو وانغېسته. دوی پیسې ورکولې. نه نه صاحب تا نه موږ پیسې اخلو کرۍ دې نه اخلو ته خو نیک سړی. دې نه دا معلومه چې یو نیک انسان یې ستا نه څونه امداد کېږي ورسره کولی شي. لکه کښتۍ والا چې دا دواړه راوخېجول او بیا بې پیسو او بې کرۍ بوتل خپل منظر مقصود ته چې یو ځای ته ورسېدل کوز شو د کښتۍ نه په لاره تلل. یو ښایسته ماشوم و خوبصورته هلک لوبې کولې ماشومانو سره. حضرت خضر ورغې او چتې کو د ځمکې لی راوبرو، یو کاڼې لاندې کو بل یې پورته کو د سر لی وله راوبرو مازغې ته یې وویستلې. شابه راځه راپسې. خو چې څنګه یې ماشوم مړ کړ نو فورا موسی علیه السلام په ورټوپ کړو د لاس نه یې کلک ونیوه. دا دې څوک اقتلت نفسا زکیة بغیر نفس بې ځایه دې ماشوم مړ کړ. دا خو دې ډېر لوی جرم وکړ. دا دې څه وکړل؟ اوس بیا د شریعت خاوند دی موسی علیه السلام او یو ماشوم مړ کول دا خو ډېره لویه ګناه ده. یو قتل شو، یو شوه، دویم ماشوم وژل شو، لویم نه دی ماشوم دی. دا دې ولې وکړل داسې؟ بې ځایه دې ماشوم مړ کړ، قتل دې وکړه. نو په دې که موسی علیه السلام چپ پاتې کېده نو پیغمبر په ګناه چپ پاتې کېدی شي؟ نه. لیکن په حقیقت کې خو هغه یو بل مقصد او حکمت و پکې په حکمت د خدای په حکم ناکار شو نو ځکه پې بیا وروسته موسی علیه السلام چپ شو. وی تا ته ما نه وي انک لن تستطیع معي صبره چې ته ما سره صبر نشي کولی، طاقت نشي لرلی. ما درته نه وویل چې دې پوه شو خو دا خو واقعي ښه کار نه دی، خو نه شو. لیکن یاره دې پیغمبر دی او دې کې به هم خامخا څه حکمت وي څه چل به پکې. وی صاحب ما نه غلطي وشوه بیا به نه کوم. وی نه بیا به هم کې. یو ځل دې په مې اعتراض وکړه د خپل شرط خلاف ورزي دې وکړه، بیا دې په مې اعتراض وکړه د خپل شرط خلاف ورزي دې وکړه. زه بس دا ته داسې وی نه صاحب یو ځل راته بیا وګوره درېیم ځل باندې بیا به نه کوم په درېیم ځل راته وګوره.
وی که بیا دې وکړل وی که بیا دې وکړل قد بلغت من څنګه دی تا ته به زما له طرف نه بس لوی عذري بس بیا زه ته جدا یو ځل بیا مقرر وی ښه ډېره ښه روان شو په یو کلي کې شپه راکړه راله انطواکیه ښار کې چې شپې راله د هغې خلکو نه یې ډوډۍ وغوښته مونږ اوږي او مونږ له ډوډۍ د ماښام راکړي هغه خلک هم پوره بخیلان ظالمان ډوډۍ وله ورنه کړه نشته مونږ له ډوډۍ دی په مخامخ ستړي ستومان هم دي او اوږي هم دي چې تل یو دیوال را کوک شوی و لارې ته ورا پرېوتېده قرآن کې الله فرمایي چې دیوال را پرېوتېده نو حضرت خضر موسی علیه السلام ته ویره دا دیوال خو لارې ته کوک دی او را پرېوځي او نیغ ورغی او داسې لاس یې ورته اړم که او دیوال یې نیغ کړ په لاس باندې داسې دیکه ورکړه دیوال برابر شو موسی علیه السلام کلک د مټه ونیوه د خدای بنده دا دې څوک کړه ولې وی دې خلکو مونږ له ګوره ډوډۍ را نه کړه مېلمستیا یې راله ونه کړه او مونږ هم اوږي یو نو ته وله دیوالونه نیغې او چې خامخا دې وله دیوال نیغو نو په مزدور او په ګلکار او په خټمار باندې به بلا پیسې د دوی لګېدلې نو تا به د خیر دې لږې اخېستې وي خو مزدوري به دې اخېستې وي نو مونږ چې د نوړی ډوډۍ خو خوړلې وه که نه دا دې څه وکړل وی هذا فراق بیني و بینک بس تا ته معنی وي چې په ما به سوال نه کې بیا دې سوال وکړه بس زما او ستا په منځ کې دغه جداوالی کښېنه چې اوس دې پوه کړم ستا کې به شکوک او شبهاتي چې کښتۍ ولې ماته کړه ماشوم یې ولې مړ کړه او دیوال یې بې پیسو ولې نیغ کړه چې په دې دې اوس پوه کړم کښېنه اوس چونکې حضرت خضر خو د مخکې نه موسی علیه السلام پې د مخکې نه ورته ویلي و چې که په درېیم ځل غلطي وشوه زما او ستا جداوالی به نو بیا غریب غږ نه شو کول دې ځای کې نبي علیه السلام دا واقع بیانوي صحابو ته قرآن کې هم دا واقع ده او نبي علیه السلام هم ذکر کوي نو پیغمبر علیه السلام کې دې ځای له راورسېد وی خدای زمونږ پرور په موسی باندې رحم وکړي که لږ چپ پاتې شوی نو مونږ ته به نور هم ډېر حالات معلوم شوی وي ډېرې خبرې به مونږ ته داسې پټې پټې راښکاره شوې وي خو یاره وی صبر یې ونه کړی شو نو اوس ورته هغه خپله واقع شروع کړه وی ګوره ما چې کومه کښتۍ ماته کړه نو وی دا کښتۍ د یتیمانانو وه لس یتیمانان مسکینان 15 روغ او 15 شلیان ګوډیان ادي 15 رونه دي شلیان ګوډیان په کور کې ناست دي او دا 15 روغ دي دغه کښتۍ مشتۍ چلی او په هغې د خلکو نه کرایې مرایې اخلي او د خپل بندوبست پې کوي مخې ته را د کښتۍ چې روانه وه په کملاب دغه ځای کې یو بادشاه دی او ډېر ظالم بادشاه دی د هغه د کښتو ضرورت راغلی دی نو هغه اعلان کړی دی خپلو خلکو ته چې څومره کښتۍ په دریاب کې دي ټولې راونیسئ او به حق سرکار ضبط لکه بعضې وخت کې دا ظالمان حکومت والا دا د ظلم دا ټکسونه مکسونه د خلکو نه دا میلونه وغیره سرکاري کي او دا څیزونه میزونه دقسې هغه هم ظالم بادشاه چې څومره کښتۍ دي دریاب کې خو یاره چې جوړې کښتۍ دي روغې چې کومې عیبجنې وي یا خرابې وي هغه مه نیسئ او چې کومې روغې کښتۍ وي هغه راونیسئ به حق سرکار ضبط خلک دې کوزوئ نو وی دا خو د لسو یتیمانانو چې 15 پکې ګوډیان شلیانې د هغې کښتۍ وه نو ما یو درېږه چې ولې لږه عیبجنه کړم یو تخته ته وباسم نو چې اوس د هغې خلکو باندې ورشي هغه سرکاري خلکو باندې چې هغې وګوري هغې به چې وغو دی کې خو بلا دړه وتېره دا خو بېکاره ده دا خو ماته ده نو دا به ورته پرېږدي او که دړه مې ترې نه وي ویستلې نو دا به اوس هغه بادشاه ونیسي دا یتیمانان به څه کوي دوی غریبانان به څه کوي دوی به مزدوري په څه کوي چې کښتۍ هم ترې لاړه شي نو دوی به څه کوي څه به خوري ما عیبجنه کړه چې د بادشاه د هغه نیوکې نه بچ شي او دا غریبانان پلان خپله مزدوري وکړي ښه مې کړی دي که بد مې کړی دي وی صاحب ښه دې کړی وی ښه بیا چې هغه هلک مې مړ کړه دا ما په خپل حکم او په خپله پیسه په حکم ما دا ماشوم مړ کړه چې مې مړ کړه نو مور او پلار یې بچ شو او لږ خپه خو به مور او پلار خو خدای پاک به د دې ماشوم په عوض کې د دې ماشوم مور او پلار له ډېر لوی خیر ورکړي نو علما لیکي چې خدای پاک ولې یو خیر ورکړه او هغه خیر څو هغه دا خیر چې خدای پاک د هغه ماشوم په عوض کې هغې مور او پلار له یو جینۍ ورکړه جینۍ وشوه اوس به ته وایې چې جینۍ له کوم ځای نه خیر شو په جینۍ خو خلک خفه کېږي او په هلک خوشحالېږي هلک نه شو جینۍ وشوه دا له کوم ځای خیر لیکن ګوره الله په خیر او په شر پوهېږي مونږ په خیر او په شر څه پوهېږي قرآن کې الله فرمایي وی ډېر کله ته یو شی به تا ته خیر ښکاري هغه به شر
او تا ته به یو شی شرخ کاري هغه به خیر وي وایي زما نه لوی علم د بل چا نشته. نو چې الله کوم کار کوي وایي خدای ستا هر کار د خیر دی، او چې کم کار ظاهر کې ما ته شرخ کاري نو خدای ته ماله په دې کې خیر واچوي. دا دعا د خدای نه غواړم. نو خدای ولا جنۍ ورکړه. اوس نه چا ماشوم چې مړ شي اره دا تسلي پړه کې راولي، ډېرو خلکو ماشومان مړ شي اره دا پړه کې راولي چې دا ماشوم خو مړ شو. واقعي لوی صدمه ده. یاره امکان لري دا ما سره خدای خو کړل که دا ماشوم لوی شي او زلمی و دنو ډاکو جوړ شوی، غلطه جوړ شوی، کافر ته جوړ شوی. بیا اکثر هغه مور او پلار وایي یاره که په ماشوموالي کې مړ وی نو ښه به وړه به دا تسلي راولي چې یاره خدای مړ که نو ښې وکړل، که دا لوی شوی به لوی غم به. ښه نو خدای جینۍ ورکړه. چې جینۍ خدای ورکړه نو په روایاتو کې راځي چې دا هغې جینۍ په اولاد کې خدای پاک اویا پیغمبران پیدا کړل. اوس هغه جینۍ والا ښه شوه که هغه هلک ولغوي. هغه هلک په ځای کې قرآن کې الله وایي که د هلک مړ نه وي جینۍ نه ورکوله خدای، د هغه په بدل کې خدای جینۍ ورکړه. جینۍ نه خدای پاک په نسب کې اویا پیغمبران پیدا کړل. نو هغه به صبر راولي کله چې زوی مړ شوي، ابړه دقه صبر راولي چې دا زوی که لوی شوی و ماله به لوی مصیبت و شکر دی خدای چې تا واغېست. او د انسان زمونږ خپل ساه زمونږ په اختیار کې نه ده، بل چا ساه په اختیار کې شي. او خدای پاک د هغې په عوض کې جینۍ ورکړه دومره لوی نعمت. وایي ښه مې وکړه که بد؟ وایي یاره دا خو دې هم ښه کار کړی. وایي ښه دیوال چې مې نیغ کړ. دیوال مې ولې نیغ کړ؟ وایي دا دیوال د دوو ماشومانو یتیمانان دي، پلار یې مړ دی، دوه یتیمانان او پلار یې ډېر زیات نیک سړی تېر شوی دی. نو دې پلار یې چې کوم وخت کې مړ کېده دا بچي د یتیمانان پاتې شو. نو د دې دیوال لاندې ول هغه یو خزانه ښخه کړه، بلا مال دی پکې، او په دې نیت یې وله ښخه کړه چې که اوس دا خزانه د خپلو تربورانو ته خېمه نو هغې ته خوري دا زما بچي بیا څه کوي. که ښځې له ورکوم دا ښځه به اوس بل میړه وکړي نو زما دا بچي به څه کوي دا واړه. نو پلار یې هغه خزانه د دیوال لاندې ښخه کړه او په خدای یې وسپارله چې یا الله دا خزانه مې پته وسپارله، زما د دې بچو دپاره د دې ته حفاظت کوه، او چې کله زما دا بچي بالغان شي نو خدای ته یې ورته بیا راوباسه چې خپل کار پرې کوي. په هغې کې یو رکوټ یې خط ولیکه د خپلو بچو په نوم چې بچو دا خزانه که تاسو مونږ ته دا د لږ ورې ما ښخه کړې ده چې بچي په شک کې نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی بنی اسرائیلو کې یو سړی ګوره د دواړو جهانو سردار مبارک په خپله فرمایي یو بل سړی وله راغی وی ما له قرض پیسې راکړه. وی قرض پیسې غواړې؟ وی هسې نه چې سبی نه راکې لکه باید سړی چې قرض والي بیا نه ورکوي. وی خدای درته ګواه کوم چې در کومې. وی ښه الله چې ګواه کوي در کوم. وی کله به راکې؟ وی په پلانکې روز به دلته روځي د دې دریاب په دې غاړه به ودرېږي او د هغه کلي د هغې خوړ نه پورې غاړه ما کلی هغه دی زه به راشم تاله به دا خپلې پیسې در کړم. هلکه وایي ګورې که دې رانه کړې وایي چې زه څه وایم خدای پې ګواه. وایي بس چې خدای دې ګواه کوله دا پیسې. هغه اشرفۍ وله ورکړه. ګوره چې خدای ته ځان وسپارې نو پیسې ته غوږ کېږده. دا د دواړو جهانو سردار مبارک ګورې فرمایي پیسې یې وله ورکړه. چې پیسې یې وله سینګ ورکړې او هغه نیټه راغله نو په هغه نیټه کې دا سړی ورغی هغه خپل ځای له چې ورسم چې هغه قرضدار یې پیسې راوړي راغلی چې ورغی نو باران شوی چې تبره خوړ راغلی دومره خوړ راغلی چې نه پې دې پورې وتی شو نه هغه سړی راتلی شو. بس دی ودرېد غریبه. اوس هغه سړی چې خوړ له راغلی دی هغې وایي خدایه ما خو هغه سړي سره نیټه ایښې چې تا له به خپل قرض در کوم او دا خو خوړ راغلی اوس بس څه کوم. نو هغه دا چل کړی دی چې هغه یو لرګی راغېښتی د نل لرګی او د نل هغه لرګي هغې کې هغه پیسې اچولې دي او په منځ کې د پاسه پیچړې ورمنډلې دي او دریاب ته یې غورځولې دي. وایي خدایه ما ته ګواه کړې نو تا ته زه دا درخواست کوم چې دا پیسې هغه سړي له ور ورسوه. او دې اړه کې وایي که دا دریاب یوړې نو نورې به ورکړو. دا نه چې ګنې هغه ته به یم چې ما خو دریاب ته غورځولې دریاب ته شي وغورځي هغه جګه چاته رسي دریاب ته یې غورځوم که ورسېدې هغه سړي ته خو ډېره ښه شوه که ونه رسېدې نورې به ورکړو ځکه ما خدای ګواه کړی دی نو دا چل کوم. لرګي نلې راواغېست پکې اشرفۍ واچولې اوس جولۍ پسې ور ومنډلې او دریاب ته یې وغورځو. دې سړي انتظار کړی چې یاره سړی خو رانغی زه یاره به ځم به کور ته واپس خوړ راغلی دی غریب په دې وجه به نه راغلی چې کتل اوس لرګي را روان دی په دریاب کې خدای اوس هغې له په چپو لرګي راوچت کړه چې زه ښه شکله به کور ته یوسو تنور خو به پې بل کړو
چې کور ته سین لرګي راوړه او لرګي په ځمکه وغورځو ته برګي ډز ورکړه پکې هغه شرپی راووتې او په هغې کې ختم لیکلی و چې وروره که ضروره سي خو ستا قرض د خلاص که ضروره سي نورې به در کوم ده. نو نبي علیه السلام فرمایي چې په کوم څیز کې په الله بروسه وکړه او په خدای دې یقین وکړه نو خدای پاک به چېرته تا ناامیده کوي نه. زمونږ په هېڅ کار کې په الله بروسه نه کوم کار چې کوي خدای په تا مې بروسه نه زه بسي مو زما کار بسي. نو خدای پاک چې مونږ کوم کارونه کوو زمونږ په الله اعتماد خدای به پوره کوي. بهر کې پلار یې دغه بروسه وکړه نو یې ګوره دیوال کوږ شوی پرېوتی ده او که دا دیوال پرېوتی وي نو خزانه به یې تربورانو راغېستې او په خپل منځ کې به یې تقسیم کړې وه. نو ما وله دیوال د خدای په حکم نیغ که چې کله دا ماشومان بالغان شي نو چې څنګه خدای اوس زما په لاس د دوی خزانې حفاظت وکړه دقه رنګې به خدای ورته را دیوال وغورځي خپله خزانه به ورته راښکاره شي. ښه مې کړي دي که بد پیسې یې خري کړي دي وایي زه اوس چلو په مخه دی ښه که صبر دې کړی وی نور معلومات به مې هم درته درکړم خو تا صبر ونه کړی شو. دې نه معلومېږي چې مال جمع کول جایز دي لکه د دوو پیغمبرانو په ذریعه خدای د هغې مال د خزانې حفاظت وله وکړو او ګوره وي مور او پلار یې وي نیکو د هغې د وجې د دوو پیغمبرانو نه خدای وله د حفاظت کار واخېسته. نو علما لیکي چې د دغې ماشومانو اووم پلار نیک تېر شوی په نسب کې اووم. نو د اووم پلار د برکت نه خدای په اوومه پېړۍ کې د نوسو د مال دومره حفاظت وکړو چې دوه پیغمبران یې راوستل او دیوال یې پې نیغ کړ. نو دې نه معلومېږي چې د چا پلار نیکي تر اوو پشته پورې خدای پاک د هغې د اولاد خیال ساتي. اوو پشته پورې خدای پاک د هغې خیال وساتو. نو دې نه دا څو مسئلې چې ما درته وي دا معلومې شو. خبر به نه کې بلکل. دویم دا چې د دین طلب به کې تر مرګه پورې به طلب کې. دریم دا که استاد در باندې شرط لګوي شرط به ورسره منې. او بل دا چې کم یو کار یو نیک انسان یو عالم کوي او ته پې نه پوهېږې اعتراض به نه کوي چې دا کار داسې ولې کوي ته پې نه پوهېږې بس هغه پې پوهېږي. حضرت خضر متعلق درته یو ټکی ویم نو بس کوم. دا د حکمتونو دپاره مې دا خبره وکړه. حضرت خضر بعضې علما وایي چې د خدای لوی ولي و خو راجحه خبره ده چې د خدای پیغمبر و. بعضې علما وایي لکه امام بخاري رحمت الله علیه وایي وفات شوی دی. امام بخاري صاحب وایي دې په مخ د ځمکه نشته او نور علما کرام لیکي چې نه دې اوس هم جمدې دی په مخ د ځمکه خدای پاک ورته دراز عمر ورکړی. او هغې وایي چې کوم وخت کې نبي علیه السلام وفات شو نو یو سړی راغی او ډېر خشته تقریر یې وکړ او خلکو له صبر تلقین ورکړ. نو دا سړي کونټۍ په لاس کې واخېسته او لاړ. نو حضرت علی رضی الله عنه خلکو ته وایي دا مو پېژن وایي نه وایي دا حضرت خضر پیغمبر. داسې نورو خلکو سره ملاقاتونه کوي. نو دا چې کوم مسئلې در سره ورسره ما درته بیان کړئ د ماشوم د مرګ یا د دیوال د هغه نغېدو حکمتونو دې لپاره مې دا واقعه درته وکړه چې موږ له پې خدای پاک د دین او د دنیا خیر او نفع راکړي. د خاوند حق زیات دی او که د مور او پلار د هر چا خپل حق دی جناب. د مور او پلار خپل حق دی او د خاوند خپل حق دی. د خاوند دا حق دی چې د هغه خدمت به کوې جامې به ولینځي ډوډۍ به وله پخې د کور حفاظت به وله کوې د هغه د حکم خلاف ورزي به نه کوې. د مور او پلار دا حق دی چې که کومه زنانه واده شوي دعاګانې دې ورته کوي. که بیماران شي مثلا او خاوند اجازت ورکوي نو هغې دغه دې کوي د بیمارۍ خدمت دې وله کوي. که دا مالداري مور او پلار یې غریبانان یې اخلاص ورسره کولی شي. خو چونکې ښځه عموما د خاوند په کور کې او د خاوند د بند لاندې وي نو داسې دې نه کوي چې د خاوند د اجازت نه بغیر د مور او پلار کور ته ځي بیا به خپل کور روان شي. او که خاوند پې ظلم کوي نو بس هغه خدای پېښ کار یې پېښ. دې وایي چې ما اورېدلي چې تاسو په الیکشن کې د ودرېدو فیصله کړې ده. ما خو دا ټکې به زه تاسو ته نه ویم خو خیر تپوس دې ملګري وکړو. در حقیقت خبره داسې درونو چې تاسو ته هم پته ده زما خپل ځاني د دې الیکشن او د دې قصو پیسو سره دلچسپي بلکل نشته. اوس هم درته وایم دا بېله خبره ده. د الیکشن کې خدای پاک دا کوم علما کامیاب کړل او خدای پاک د دین کار وایي نو ډېره لویه خبره ده. موجوده حکومت که دا علما نه وي کامیاب شوي که نه نو دې حکومت دا مدرسې هم بندولې دا طالبان هم بربادول دا تبلیغیان او تبلیغي جماعت دوی ته نقصان لوی مصیبت جوړو د امریکې سازشو. خدای پاک فضل وکړو چې دا یو جمهوري حکومت خدای پاک راوسته او هغې خدای پاک خپلو سازشونو کې ناکام کړل.
تاسو یقینا کوئ چې تیر کال پروس کال دې مال بلا خلک راتلل او دا زمونږ د مدرسو چیکینګونه به کول طالبان څه شو او کم ځای دی او دا لرې کې او دا وشړی و دا درسونه هلکه مونږ تاسو بازار کې ګرځئ په چوکونو کې ګرځئ په کیمپونو کې دیره دي هلته کښېنئ تاسو اجازت ورکړې ده نو که زمونږ دیني مدرسې ته راشئ او قرآن او سنت ورته ښایو دلته کې پرې پابندي لګوئ خو زما خپل ځاني دا تاړه نه یم چې د الیکشن او د وټونو سره د زړه اړو دلچسپي شته دی کله چې تېر ځل انتخاباتو نو ما پسې دا مشران رالل د دې علاقې خلک په جرګو رالل چې ته وټونو ته ودرېږه او دونه پورې راته وایي چې که ته په دې سیټ ودرېږې که په دې قومي سیټ ودرېږې که په دې بل قومي ودرېږې که په دوه ودرېږې تا ته اجازت دی راپسې کور ته رالل په خپله بېداتې خود د مولانا فضل الرحمن صاحب رور راپسې راغی د ارشاد دي ته پته ما وی یاره ما بس زړه د دې سیس سره اړو دغه دلچسپي نشته او نور علما کرام شته منډې تړلې بدله وو او نور علما کرام شته او زه نشم کولی او څه خو والد صاحب مه کوه ما هم اړنو او مې خو دغه پاتې شو اوس دا بل چې کوم د تنګي دا کوم سیټ خالي شو نو په هغې کې د اختر نه دې خوا دا جرګې را شروع شوي تاسو یقینو کې اختر کې دا علماو جرګه بیا جرګه یا د خدای بندګان دا کار مانه نه کېږي یو خو زما کلي نه دی پردی کړی او زما خپل کلي کې ما خلک ښه پېژني خلک مې قدر هم کوي که د هرې پارټۍ سره یو زه ورته ووایم نو زه دې اوږد ځان له غوښتی شم او مال یې راکوي لیکن خو زما کلي نه دی یوه شوه بل دا دی چې دغه رې دا څه ورته ویلي کېږي پردي کلي کې بیا اوټونه غوښتل او زمونږ کلي کې د ښځو اوټونه هم نشته او هلته خو د ښځو اوټونه یې ماله به ښځې ته څوک ګرځوي او ماله به دې اوټونه څوک غواړي او بل دا دی چې دا کوم سړي سره مقابله ده دا هم پوره کلاړي سړی دی دا څه په لانجه مې اړوی بس هغه مې رخصت کړل ماښام به بله جرګه هغه مې رخصت کړل مازدیګر بله جرګه لکه په دغه علاقه کې علما نشته نه بس تا او د بره نه م راته وایه دلته نه م او بره نه م وایه نه تا ته زمونږ ضرورت دی تا ته زمونږ بله ضرورت دی خدا اخر کې تېره جمعې په ورځ په مانځه کې نوم که ستاسو خیال د علماو یو لویه جرګه راپسې راله دومره جرګه راپسې راله چې د مندڼي او د ډکي او د تنګي او د دغه علاقو علمو په ډېرو ګاړو کې راله او زما ګورې خیرنې جامې وي خیرنې او رالل کېناستل بیټک کې لا ولې ټلیفون کوي زمونږ لږ کار درځو ته یې ځای کې ما وي مې زه خو څوک عالمان څه کار کوي دی نو هم کوه چې جرګه به راځي سپین ږیري علما ودرېدل او ودرېدو سره څه وایي وایي مولوي صاحب مونږ دا ټول علما راغلي وي د سپین ږیري دا هم درپسې راوستي دي او ستا په دې بیټک کې چې د حدیثو او د قرآن او د تفسیر دا څومره کتابونه دي دا در باندې جرګه کوو چې مونږ سره پاسه یا خدایا بس یاره کې مې وایي چې دې کې اوس یا به فیل او یا پاسه دوه خبرې دي ځکه فیل شوې خپل کار به کوي خو د دې جرګې خلاف اوس جدت ته کولی شي بس دې پاسه زما جبه اوچه شوه هېڅ مې نه دي ویلې مې ځای چې ځو بروسه په الله او پام سے د میں نیت کې مې دا دی چې انشاءالله که خدای کامیابي راکړه نو خالص د قرآن او د سنت خدمت پی بس نور تاسو پوهېږئ او کار هم پوهېږي نو په هغه خیرنو جامو کې ورپسې ورسره پاڅېدم هغه کاغذونه یې راباندې داخل کړل د دغې مجبورۍ د وجې نه مو دا داخله وکړله نو بس هر څه چې دي اوس شوی کار دی او بله خبره پکې دا ده چې نیت مې الحمدلله نیت مې هم دا دی پرون مې ابل ورځ یو مشر ته وویل ابل ورځ مې ما خو هغه خپل ستاسو جرګه ومنل او کاغذونه مې داخل کړل اوس هم درته زه وایم که دغه علاقه کې علما کرام بعضې غواړي چې ودرېږي نو مې دا مهرباني وکړئ چې هغوی ودروي نو زه به وله منډه ووهم او به ګرځم خو دې چقړونه مې وساتئ بس هغه راپورې نښتې دي د هغې یو ښه سوچ دی هغه درته اوس په دې موقع نه وایم هغې په یو ښه سوچ ما پسې لګېدلي دي د هغې یو ښه فکر دی یو ښه سوچ دی یو ښه مقصد دی خو زه په دقه یو ټکي د دې جرګې ما خلاف کولی چې څوک د یو څیز مقابله دي دونه قرآن شریفونو د حدیثو مقابله څنګه وکړم مې به ډېره ښه ده نو اوس داسې کار دی نور څه نشته دي پکې زما خالص مقصد لکه چې کوم نیت اوس ونیوه هغه مې په کې دا نیت ونیوه که خدای کامیابي راکړه دا خو پته م نه لګي که الله راکړه کامیابي نو انشاءالله زما مقصد به صرف د قرآن و سنت خدمت وي دا مې وعده ده انشاءالله تاسو ته زما جون معلوم دی زما د کلي خلکو ته جون د تاسو زما معلوم دی انشاءالله چې زما په زندګۍ کې په جون کې د یوې پیسې حرام دا نشته او زه دا وایم انشاءالله چې خدای دې د حلالو ښه ډېر تاسو له هم درکړي او ما له دې هم خدای راکړي خو که دومره د یوې روپۍ حرام پکې راځي
او یا پردې ظلم پکې راځي او د جهنم اور ته پې ځم تندر دې پې لګي دغه څیزونه مې نه دي پکار. نو خبره ده چې نیت زمام الحمدلله د اخلاص دی د هغه ملګرو هم د اخلاص او تاسو وروڼو ته دا ویم چې تاسو خالص مخلص صرف د الله په حضور کې دعا کوئ چې خدای په کامیابي راوړي. بس د چا خلاف بد هم نه ویم، د چا سره مقابله کې ولاړو د هغوی بد نه ویم، خو بس ډېر انتهایي مجبوره شو او د هغه مجبورۍ له وجې م دا فیصله وکړله. هم تاسو یقین وکړئ کور ما سره بعضې بندیان پې خفه وو، بعضې دوستان هم پې خفه وو او زما په خپله زړه کې ما ویل خدمت به کوم خو بل څوک ودروي، خو بس هغه مجبورتیا پکې راغله، د دې نه غټه مجبورتیا ما ته بله نه وه. نو بس تاسو به صرف دعاګانې کوئ، دا یو ټکي دی بس. نورو دغه داسې ما ورته دومره وي مې زما د حدیثو درس دی، مې ګورې که زه پیل کېږم نو پیل دې شم خو د حدیثو درس به نه قضا کوم. پلار ته ګورې مخکې مې یو ورځ د بخاري یو حدیث پرېښودل لویه ګناه ده. دا مې موته مې ما سره ګورې پیسې هم نشته، ما کور کې بادي وکړه او د دې عثمانزو یو مرګی د قیصر صاحب دی د 10,000 روپۍ د هغوی د سیمټو هم ګورې قرضدار سابقه. نو ما سره پیسداب دا خو لوی مصیبت دی، بلکې بلا ته چې ورمخکې کوی نو هغه خو د کروړونو ارګونو قصه ده ورسره، داسې په مصیبت مې راغله. بس لوی خدای شته نو مې بس زخه ټیک ده چې خدای لوی شته نو په خدای اعتماد. تاسو به صرف دعاګانې کوئ انشاءالله چې ستاسو دعایي ما به خدای چرته ناکام کوي نه. زما سره د خپل بابا دعا ده، د خپل بابا ما د هغه خدمت کړی او د هغه دعا ده. زه هېڅ شی نه قسم په خدای، لیکن تاسو ولیدل چې په ډېر کم عمرۍ او نوجوانۍ کې الله کم ما سره وکړل د طالبانو د درسونو بل څه دا خدای ته معلومه ده. نو انشاءالله زما په خپل خدای اعتماد دی چې ماله به خدای دغه نیک نیت په عوض انشاءالله کامیابي راکړي، دا مې نیت دی. او تاسو به که خیر صرف دعاګانې کوئ انشاءالله العزیز. او د دعا نه ما لیوا حاجي د دعا نه ما سوا یو ټکي دی، که چېرته په دغه علاقه کې د تنګي چې زمونږ کوم علاقه هغه تنګی دی، تنګی دی او تنګي دا شاته ارچن مندڼې ډکې میرآباده پورې دا علاقې دي. که د چا پکې دوستانی یا چا پکې دغه رشتهدارانی خپل خپلوانی نو ورپسې ولګېږي او ښه خبره ورسره محکمه کوئ انشاءالله زمونږ کامیابي به هم د هغوی کامیابي هم ستاسو کامیابي به دا شی به پکې نه وي. څنګه چې اوس تاسو سره ناست یم دغسې به ناست شو انشاءالله العزیز. نو بس دغه کوشش هم کوئ او باقي دا دی چې د کوشش نه علاوه د الله په حضور کې درخواست چې خدای پای کامیابي حاصل دا بیمار دعا غواړي. خالی وخت نه وخت دی دا بیا چې تاسو نه بس څه خاص تاسو نه دا اوکې وخت نه وخت لري موږ دا کوشش کوو چې بس آینده لپاره موږ په یو نیمه بجې کوو. دا اوکې رب العالمین ټول مخکې ماته تاسو دعا وکړئ چې خدای ملا کامیابي او خدای پاک په حضور کې درخواست کوو او زما چې په زړه کې کم نیت دی نو د هغې نیت لپاره خدای کامیابي نصیب کړي. رب العالمین دې زمونږ او ستاسو نه راضي شي او خدای پاک دې زمونږ ژوند د دنیا او د آخرت د خوشحالو کې خدای هم د غمونو مصیبتونو نه په امن کې وساتي، د دواړو جهانو خیر دې خدای پاک نصیب کړي. څوک بیماران یې دعا کوي چې الله ورله شفا ورکړي. زمونږ د دې محلې یو مشر عبدالغفور ماما چې هغه ډېر ښه انسان هم زمونږ د مولوي صاحب هم ډېر خدمت کړی او زمونږ د جومات مؤذن هم بانک به هم ډېر ښه سړی هغه وفات شوی دعا وکړي چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي. نور څوک مشران وفات شوي ستاسو یا نور ملګري خدای دې ټول وبخي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. رب العالمین د اخر وخت کې زمونږ په خولې دا کلمه نصیب کړي. لا اله الا الله. ګرانو محترمو اوریدونکو دا 40 نمبر کیسټ د مولانا محمد ادریس صاحب ستاسو په خدمت کې وړاندې کیږي. په دې کې د حضرت موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام واقعه تاسو واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې گیټ اشرف روډ باندې سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د مولانا محمد ادریس صاحب د هرې جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. اصحاب د بدر جنگ کې محبوب سره و د تور شرنګ کې محبوب سره و د تور شرنګ کې او 314 اصحاب د بدر جنگ کې